پرون د سوات د واقع متعلق مونږه څه خبرې کړې وې، نو هغې ته د بعضې خلکو چې د عقل نه خلاص او د علم او د پوهې نه خلاص چې بالکل نه په خبره پوهېږي نه د خبرې په مقصد پوهېږي، یو قسم ته به لفظ د جهلاو زه ورته استعمال کړم. هغې زما دغه ویډیو پیغام ته یو ډېر عجیبه رنګ ورکو. هغې په داسې انداز کې د خلکو ته پیش کو چې یاره زه داسې کومه چې زه د دغې مدرسې د استاز چا چې دغه ظلم کړی جرم یې کړی زه د ده دفاع کوم او د دغې ماشوم چې دی د ده زه یا ملګرتیا نه کوم یا یې دفاع نه کوم یا د ده په حق کې ما څه خبرې نه دي کړي. خو حالن کې هغه 4 منټه بیان که زما تاسو راواخلئ او په هغې کې تاسو وګورئ نو چې کم د عقل خاوندان څه پکې داسې بګوړه مولایانو هغې پکې قسمه قسم خبرې کوي. ما ته خپله علم نشته، زما ملګرو ما ته ویلې چې خلکو پې داسې خبرې کړي دي او کمنټس وغیره. زه الحمدلله نه ګورم دغه کمنټونه وغیره او نه زما سره دومره وخت شته چې دغې ته کښېنم، مکمل زه اګنور کوم. خو هغې وویلې چې ستاسو د وضاحت ضرورت دا ډېر دی، تاسو په دې باندې لږ وضاحتي خبره د هغې خلکو دپاره وکړئ کوم چې ستاسو مینوال دي چې هغې په دې باندې پوه شي چې زما د خبرې مقصد څه. نور چې کوم غیر خلک دی هغه خو به ما باندې تنقید په دې ویډیو باندې هم کوي، په بله به هم کوي، په بله به هم کوي. د هغې کار هم دا دی د مچ کار څه شی دی، مچ هغه دا ټول ښایسته جسم پرېږدي خو چې کوم ځای معمولي زخمي په هغه ځای باندې کښېني او هغه ځای باندې خپله کاروایي شروع کړي. نو د تنقید کوونکي خلکو مثال هم دغسې دی. هغه زما ټولې 50 خبرې چې دي هغه صحیح خبرې هغه به پرېږدي، په هغې باندې به خپه کېږدي او مخکې چې یوه خبره داسې وي چې هغه د دې په عقل او سمج کې نه راځي په هغې باندې به اعتراضات شروع کړي. نو خبره ډېره نه اوږدوم. ګورئ دا کم ظلم چې شوی، کم جبر چې شوی دی، دا د انسانیت اسلام خو ډېره لوی د انسانیت خلاف دی. دغې استاد چا چې په دې کې څوک چې شرکت کړی دی او څوک چې په دې جرم کې شریک دي هغې ته دې داسې عبرتناکه سزا ورکړی شي چې آینده څوک دغسې سوچ هم ونه کړي، ځکه د مدرسې د قرآن درس تدریس سره دغه خبرې بالکل منافي دي. دویمه خبره دا چې ما د کمې خبرې زور کړی و کوم طرف ته ما خبره بوتلله هغه دا وه چې د دې یوې مدرسې د ظلم زیاتي د وجې نه دی د یو فرد واحد د جرم او د ظلم په وجه دی په ټولو افرادو باندې د ظلم او د جبر حکم نه لګوي. د دې یوې مدرسې د وجې نه دی ټولې اهل حق مدرسې نه بدناموي او دغه رنګې اهل حق علما قرا مدرسین دا دې نه بدناموي. ځکه ما پرون هم دا خبره کړې وه چې په امت باندې د مدرسې ډېر لوی احسان دی. اوس تی مه منه که نه، ته راځه د مدرسې په مقابل کې، ته راځه د مدرسې خلاف، تی مه منه، خو انشاءالله حالاتو په تا باندې منلې ده که نن موږ تاسو په یو حلالي معاشره کې زندگی تېرو نو دا هم د یوې مدرسې برکت دی، دا هم د یو دیني عالم برکت دی چې نن ته په فخر سره وایې چې زه د پلانکي زوی یم په صحیح نسب او په صحیح دلیل سره. نو لهذا خبرو ته غلط رنګ مه ورکوئ، دا کار د منافقینو دی. ما پرونی دا وضاحت صرف د خپلو مینوالو د ملګرو دپاره کوم، کنی نو دغې جاهلان چې دی په دې ویډیو باندې زما اعتراض کوي. زما پرون ګوره چې که چېرته کې یو په یونیورسټۍ کالج کې یا په سکول کې دغسې واقعه راشي نو میډیا هغه دومره نه هایلایټ کوي، زموږ ستاسو خلک یې دومره نه هایلایټ کوي. خو که چېرته په مدرسه کې دغسې یو کار وشو، ما پرون لفظ د غلطۍ ویلو خو دا غلطي مو هم دغې ته وایي، دې ته خو که ته جرم نه که ظلم هم ورته وایي خو دا هم یو غلطي ده. نو لهذا که دغسې ظلم جبر په کالج یونیورسټۍ کې وشو نو هغه دومره نه هایلایټ کېږي څومره چې په دې مقابل کې د مدرسې نه هایلایټ کېږي. نو لهذا منافقت به نه کوو، اکویلیټي به کوو او ورسره اخره کې بیا وایم یو خبره درته زه وکړم چې تاسو به په دې باندې څه خفګان کړی. تاسو خو د میډیا خلک یې به سره ووته یو 2-3 کمنټونه یو 2-3 پوسټونه مو کړم. تاسو یقین په الله وکئ چې کله ما په خپل کور کې اول ځل سره خپلې والدې ته ویلې چې په یو مدرسه کې داسې کار شوی دی او هغه شاګرد هغه د طالب علم هغه زخمونه ما ورته وښودل، تاسو یقین په الله وکئ چې زما مور په هغې باندې جړا وکړله. تاسو به څه غم کړی. زموږ کور کې په دومره خفګان ځکه چې زموږ خپله د یو مدرسې سره تعلق دی، خپله زموږ د شاګردانو سره تعلق دی. نو لهذا د دغې ټول ماحول نه موږ واقف یو. زموږ کور کې په دې باندې جړا وشوله او دغه بعضې منافقین وایي چې ته خو په دې ماشوم باندې خفه نه یې او که دا ستا په کور باندې راغلی وه نو تا به څه کړي او دا واغه. زه چې پې څومره خفه یم، زه چې پې څومره دردمند یم او دغه ویډیو ما په کوم غرض باندې کړې ده، زما رب په ما باندې ښه پوهېږي. ستاسو غونته کې جهلا بیا هم را باندې نه پوهېږي، بیا هم را باندې نه پوهېږي، بیا هم را باندې نه پوهېږي.